ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ حضرت ابو طلحه د یو صحابي تیر شوی دی. حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ په باره کې راځي کنه یو پیر د باغ کې ولاړ نو د مونږ نیت یو کوم مونږ ته ودرېدو نو چې کله مونږ یې کو نو دغه مونږ په دغه حالت کې چې دی باغ ته یو مرغۍ رادننه شوه. مرغۍ رادننه شوه نو دغه مرغۍ کله یو طرف ته ځي او کله بل طرف ته لوځي، کله یو طرف ته لوځي او کله بل طرف ته ځي او وازونه کوي. نو دا حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ نظر په پریوتو. نو چې د ابو طلحه رضی الله تعالی نظر په پریوتو نو د دغه نظر سره د ابو طلحه رضی الله په موس کې د خشوع عضو هغه کمی دته مخصوص شو. نو دته چې کمی مخصوص شو نو مونږ چې کله وکړو سلام یې جر باسو نو نبی علیه الصلاة والسلام لراغی او دغه ټوله کیسې ورته وکړه د مرغۍ ده. او بیا د هغې نه بعد ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ د هغې نه بعد چې دی دغه باغ یې وقف کړو د الله تعالی په لاره کې. او څه یې ووایي ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ وایي د دې باغ د وجې زما په مونځ کې د خشوع عضو کمی راغلی دی، زما په عبادت کې حلل واقع شوی دی د دې باغ د وجې. نو په دې وجه زه دا د الله تعالی د رضا دپاره د الله تعالی په لاره کې وقف کوم. ته اوس سوچ وکړه نو د دې په باره کې خو ځکه الله وایي چې رضي الله عنهم ورضوا دا هغه خلک دي، دا صحابه هغه خلک دي. الله وایي چې زه د دین خوشحاله یم او دې زمانه خوشحاله دي. دا صحابه هغه خلک دي اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون. دا کامیاب ترین دا صحابه داسې خلک دي چې دا په هدایت باندې دي او دا چې د کامیاب ترین خلک دي هم المفلحون. اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصدیقون، دا رښتونی خلک دي. اولئک هم الصادقون ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم. دا صحابه داسې خلک دی وایي چې دوی په ځان باندې نورو له ترجیح ورکوي، ځان له ترجیح نه ورکوي، نورو له ترجیح ورکوي په ځان باندې. دا په دې وجه دونه دا ګوره د دې په زړه کې هغه څونه د مخلوق هغه مینه. زه حیران دی یم چې بس راځه ولې دونه غټه دعا به د دې په باره کې وس وکړه یا الله چې د صحابو په نقش قدم بس چې د صحابو په نقش قدم باندې روان شو که نه بس کامیابي چې د صحابو په نقش قدم باندې روان شوي.